السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زمونږه د خپل خوخې د رشتې په باره کې ده. ډیر خلک مونږ ته کالو کې قاری صاحب زما یو ځای کې جنې خوخه د خو مور او پلار راله نه کوي، یا داسې خلک یې قاری صاحب زمونږ په کور کې خو زمونږ مور او پلار راضي دي خو د جنې مور او پلار نه دي راضي. یره قاری صاحب دې د پر راته څه وظیفه وښایه، یره د ورځې کم از کم د 100 کسانو نه به سیوا ماته کال کې چې یره قاری صاحب زما دغه مسله ده. نو ځکه مې دا ویډیو دې باره کې جوړه کړه. انشاءالله څوک چې دا عمل وکړي ډېر بهترین او ډېر آسان عمل دی او په 100 منټه کې کېږي، دومره ټایم هم درله نه علي. 11 ورځې به صرف دغه عمل کې دغه وظیفه به کې دغه ختم به کې انشاءالله د الله په حکم سره چې ستاسو به د خپلې خوښې رشته به تاسو ته ملاویږي. کومه چې ستاسو په ذهن کې وي، کومه ستاسو خوښه وي، انشاءالله هغه تاسو ته ملاویږي. هغه عمل څه دی؟ هغه ډېر آسان دی. خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوي. بعضې خلک داسې که نه هغوی یاره وظیفې ډېرې کوي خو منځونه نه کوي په ټایم، نو بیا وایي یاره قاري صاحب زما خو وظیفې هغه کار نه کوي. ستا چې څونه وظیفې د قاري صاحب ټولې زه کوم خو هغه کار نه کوي، دا ولې قاري صاحب؟ د دې مین وجه اول دا کیدای شي د خپلو منځونو پابندي کوي، 15 وخته لمونځ کوي. انشاءالله د الله نه امید ساتم چې په 11 ورځو کې دنه به الله جل شانه ستا چې کوم دی کومه ستا خوښه وي، کومه رشته ستا خوښه وي، هغه به تا ته الله جل شانه هغه در نصیب کوي. اوس هم وخت یو کس رابطه وکړه، یاره قاري صاحب زما د 15 کالو نه دا مسله ده، کور کې ټول راضي دي، د هغه جنې صرف پلار نه دی راضي. زما کور کې راضي دي ټول، د هغې کور کې ټول راضي، صرف پلار نه دی راضي. قاری صاحب څه وظیفه راته وښایه، څه چل راله وکړه، څه ختم راله وکړه، څه دعا راته وښایه. نو هغه ته ما وویل انشاءالله الله به کوي، زه به وسیلې هم کوي به الله. خو ډېر بهترین او اسان عمل دی. یا ودودو یا رؤوفو یا رحیمو. خدا به څنګه کې او په څه ټایپ کې به کې او څومره ورځې به کې او د کمې ورځې نه به شروع کې. نو پوره ویډیو را سره ګورئ. بعضې خلک یې هغه نیمه ویډیو ګوري پوه یې پرې نه شي، بیا ما ته کال وکړي قاري صاحب زه خو په ویډیو پوه نه شوم، ما ته لږ وایس میسج کې ووایه. نو بیا خو موږ ته ګران نه شي چې هر چاته دا ورسنډ کوو که نه جي. نو کم از کم ویډیو پوره ګورئ، انشاءالله ډېره پیدا به مو کېږي. یا رؤوفو یا رحیمو او یا کریمو. یا رؤوفو یا رحیمو یا ودودو. یا ودودو یا رؤوفو او یا رحیمو. دا به 300 مرتبه وي. د جمعرات په ورځ یعنې د زیارت ورځ ورته څوک وایي، څوک ورته جمعرات وایي. نو د جمعرات په ورځ به دا شروع کې د جمعرات ته ورځې نه 11 ورځې به مسلسل دا عمل کې. خو څنګه به کې 3 پیرې به مخکې درود ابراهیمي وي. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود ابراهیمي دی. دا به 3 پیرې وي. د هغې نه مخکې به چې 3 پیرې د درود ابراهیمي وي، د هغې نه بعد به یا ودودو 300 مرتبه، یا رؤوفو 300 مرتبه او یا رحیمو 300 مرتبه. بیا دغه شان د هغې نه بعد به بیا درود ابراهیمي 3 پیرې وي. بیا به دا عمل به 11 ورځې کې انشاءالله په 11 ورځو کې دنه به الله جل شانه ستا د خوښې رشته تا ته نصیب کړي. دا ویډیو چې د هر چا خوښ وي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام، ډېره مهرباني.